رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د غم او د پریشانی نه د بچ کېدو یو فارمولا خودلې ده. ارشاد فرمایي چې کوم مسلمان کې دا دعا عادتونه نو چری به هم الله تبارک وتعالى به دې پریشان نه کی او دی به همیشه خوشاله او پرکیف او پر اطمینان او پر سکونه ژوندۍ به تیری. هغه دعا عادتونه کوم یو دي د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کوم مسلمان چې کله هم د دنیا په اعتبار سره ګوري نو ځان نه خطه خلکو ته وګوري او د دین په اعتبار سره ګوري نو ځان نه اوچتو خلکو ته وګوري نو دا مسلمان بچری به هم په دنیا کې غمخوار او پریشان او سرګردان او چې د بغیر د سکون محروم دانش پاتې کړي. الله رب العالمین دته د سکون او د راحت او د اطمینان ژوند ورکړي چې په دې دوه خبرو باندې عمل وکړي. موږ تاسو چې کله د دین په اعتبار سره وګورو نو په کاته ځان نه اوچتي مرتبه خلکو ته وګورو چې کوم متقیان دي پرهیزګاران دي صلحا دي نیکان دي اهل علم دي الله ولا خلق دي دا غوي نیک اعمال باندې چې کله نظر وکړو موږ تاسو کې بعد د نیک عمل جذبه پیدا شي. متقیانو پرهیزګارانو الله ولا خلق او اولیاء کرامو په ژوند باندې چې کله نظر وساتو موږ کې به نیک عمل جذبه پیدا شي چې کوم خلک موږ نه د دین په اعتبار سره اوچت دي موږ نه مخکې د نیک اعمالو کې هغه ته وګورو موږ کې به عمل جذبه پیدا شي نو موږ نیک به وګرځو موږ کې به نیک عادتونه او خصلتونه او صفات موږ کې پیدا شي. او چې کله موږ تاسو د دنیا په اعتبار سره د ځان نه لاندې خلکو ته وګورو چې کوم خلکو ته الله تبارک وتعالى موږ تاسو نه کم مال حال دولت ورکړي وي هغه چې وګورو نو موږ تاسو سره خپل موجوده نعمتونو شکر به پیدا شي. او چې کله یو مسلمان سره د خپل د نعمت شکر دا ماده پکې پیدا شي او دا عادت پکې پیدا شي الله رب کائنات فرمایي چې لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. د شکر په نعمت الله تبارک وتعالى نعمتونه نورم زیاتي انسان شکر کوي په باسي شکر او باسي په نعمت باندې رب کائنات نعمتونه زیاتي او چې کله نعمت ناشکری او ناقدری وشي الله تبارک وتعالى په نعمت باندې زوال راوړي. ځکه اولیاء الله فرمایي چې شکر چې د نعمتونو بیړې د الله رب کائنات جل قدر پیغمبر حضرت سليمان علیه الصلاه والسلام ته رب کائنات ډېر اوچت مقام او مرتبه په ټول کائنات باندې حکومت او خلافت او حکومت او اقتدار او دا دومره لوی سلطنت او منصب ورکړو خدای باوجود رب کائنات نه سوال کوي ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي علي وعلى والدي. اله العالمین مال توفیق راکړي چې ستاسو د نعمتونو شکر ادا کړم. صرف انسانان نه جنات نه د انسان او جنات او هوا فضا خلد ټول الله تبارک وتعالى سليمان عليه السلام ته تابع ګرځول دومره اوچت سلطنت خدای باوجود سوال کوي ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي علي وعلى والدي. رب کائنات مال توفیق راکړي چې ستاسو نعمت شکر ادا کړم چې کوم نعمت په ما باندې کړې زما په مور پلار باندې کړې زما په اولاد باندې کړې نو معلومه شو چې حضرت سليمان عليه السلام چې د کوم څه تمنا کوي او رب کائنات نه غواړي هغه کوم نعمت دی هغه شکر نعمت دی. الله جل شانه فرمایي وقليل من عبادي الشكور ډېر کم خلک زما په بندگانو کې شکر گزاري. شکر د زړه او شکر د جبي او شکر د عمل د درې قسمونه د شکر زړه د الله جل شانه د نعمتونو شکر ادا هر وخت ځل کې دا تصور چې رب کائنات په ماره احسانات دي په جبه باندې هر وخت الحمدلله لفظ وي په هر نعمت باندې بار بار الله رب العالمین شکر ادا کو دا د جبي شکر دي د عمل شکر دا زموږ استاد 24 غنټې ژوند د رب کائنات د بغاوت نه د سرکشي نه د نافرمانی نه د معصیت نه بچوي او په نیکو اعمالو کې لګیایو دا د الله جل شانه د نعمتونو د شکر د بدن شکر دي نو دا چې کله موږ تاسو شکر ادا کو الله رب کائنات نور هم خپل نعمتونو کې اضافه او ترقی راولي. نو لہذا د دنیا په اعتبار سره ځان لاندې خلکو ته قتل او د دین په اعتبار سره د ځان اوچتو خلکو ته قتل دوه جهان سردار مبارک فرمایي چې کم انسان کې دا دوه عادتونه چې به هم په دنیا کې دي پریشان نشي.